او زمانه په سر روانه ده خلک وي د استادانو روانه ده پټي کې ټول تل جمعه ته ترانه غلي قرآن له ترانه نږدې شوي حدیث مبارک دا د خدای او د هغه د رسول الله تاو نه پیژندله ټول عمر د شیطان ملګرتیا تاو کړه ټول عمر د رور په مرۍ باندې چاره تا راکړه ټول عمر داسې تاو کړی ټول عمر پردي کور ته ته وړلی ټول عمر پردي شرطلې تا کور ته راوړی ټول عمر ګوساڼې تا راوکړولی او قسم په خدای ما نه روانه ده په ما ثابت کا د دې استادانو تر مخه د دې کلي استعفا ورنکړم بیا وایه د چا په لار کې روانالی چا ته مې کنزل کړي چا ته مې سپوره ستغه ویلي د چا را باندې لاره جوړه شوې حق مې نیول کړی وایه استاد دې تا زیاتې کړی ښه در سره علم و بیان دی او زه تا ته ښیم او ته مانه تښتې دې لکه راشه تور ټکې دي ته به یې نه کوو یاد ساته خدا استادان د دې ځای په هجرت مجبوره شو ستاسو د دې لانجو د وجې چې موږ دله بچې دین ته راکاږو بیا دنیا ته راکاږي څلور خدای درکړي دي پنځه یې درکړي دي شپږ یې درکړي دي شپږ واړه د قسم په خدای د خدای تعالی په لار کې نه د دنیا په لار کې غیب کړي دي خاورې دي یې کړی تس نس دې کړی که د دې دنیا څه قیمت و ته خپل زوی د قیمتي کور جوړول غواړئ چې زما دا زوی د قیمتي شي زما دا لور د قیمتي شي زما دا بچی د قیمتي شي زما دا تبر قیمتي شي زه به خپله قیمتي شم دا د دنیا سره نه حدیث مبارک کې علماء کرام تشریف فرمایي د دې دنیا قیمت د خدای تعالی په نسبت باندې د ماشي د وزر برابر نه دی د ماشي د وزر برابر وي خدای تعالی به په کافر باندې ګوتو باندې وسکړي دا اوبه دومره قیمتي شی دی او ورځ د قیامت به د یوې ګیلاس د یو ګیلاس د اوبو قیمت به در معلوم شي چې انسان به پرې 500 کالو عبادت ورکولو ته تیار وي 500 کالو عبادت یو ګیلاس یو ګیلاس دومره منځونه عبادتونه وایي که هغه عبادت راکې نو دا ګیلاس به در باندې نو یې مړه د 500 کالو عبادت مې والي د اوبه راکړه مړی